अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद लरम چې ښه به او خپل کورس زمونږ پارت 2 اف چپټر 2 اپریټرز ان پایثن او نن چې کوم مونږ اپریټرز ډیسکس کوو نو هغه دی کمپیریزن اپریټرز. اوس کمپیریزن اپریټرز کې چې کوم دی نو به مونږ سره ایکوال ټو اپریټر دی، ډبل ایکوال ساين دی. یاد ساتئ چې ډبل ایکوال ساين چې کوم دی نو دا د لیفت هند ساید او د رائټ هند ساید یو دو ویلیوز چې کوم دی یو بل سره کمپیر کوي او مونږ له ریزلټ راکوي. او همیشه یاد وساتئ چې څومره هم دا اپریټرز دي دا مونږ له به یا ټرو کې ریزلټ راکوي یا به مونږ دا په فالس کې ریزلټ راکوي. یاد ساتئ. نو لومبی چې کوم دی ایکوال ټو اپریټر دی، ډبل ایکوال، بیا دی ناٹ ایکوال ټو اپریټر دی. ٹھیک شو، لیس دین اپریټر شو، greater than operator شو، less than or equal to operator شو او greater than and equal to operator شو. دا شپږ اپریټرز چې کوم دي نو دیتا موږ کمپیریزن اپریټرز وایو. او کدا اوس زه خپل کوډینګ انوایرنمنت ته ایډیټر ته او دا چې کوم اپریټرز دي دا ټیسټ کوو چې څنګه به پکې یو سمال ټیسټینګ به وکړو. او دا امپورټنټ خبر دا ده چې کله مونږه او د دې یوزج کم ځای کې دی، د دې یوزج په هر ځای کې شته، خو زیاتره چې کوم دی دا مونږه په کنډیشنل سټیټمنټس کې یوز کوو. کنډیشنل سټیټمنټس کې یوز کوو. اوس کنډیشنل سټیټمنټس چې کوم دی مونږ سره د کنټرول سټرکچرز چې کوم دی، کنټرول سټرکچرز کې مونږه چې کله مونږه فلو کنټرول وایو، دوه قسمه کنټرول سټرکچر دي. فلو کنټرول سټرکچرز چې کوم دي، فلو کنټرول سټرکچرز چې کوم دي پوه شوې. فلو کنټرول سټرکچر ورته وایو دا اف او یا else if او یا if او else if کې مونږه یوز کوو. دا درې دغه دي if else if and else چې کوم دی else part دی. ٹھیک شو. دا به چې کله مونږ کنټرول سټرکچر فلو کنټرول سټرکچرز وایو نو مونږ به ډیټیل کې بیا if سټیټمنټس وایو. ټیک شو. ځکه چې کنټرول سټرکچر یو فلو کنټرول سټرکچر دی، بل دی لوپس مونږ سره. ټیک شو. نو لوپس کې بیا مونږ فور لوپ او وایل لوپ چې کوم دی هغه به وایو. خپل سیستم ته ځو، هلته کې دا مختلف چې کوم کنټرول سټرکچرز دي، کمپیریزن اپریټرز دي، دا دې باندې یو څو پروګرامز لیکو او یا یو لاین پروګرام لیکو چې یاره دا کار څنګه کوي. او دغه دی نن به صرف په دې ویډیو کې موږ کمپیریزن اپریټر باندې فوکس کوو. نو لیټس گو ټو د خپل کوډینګ انوایرنمنت. اگین زه مکه فلحال چې کوم دی نو هماغه آنلاین ایډیټر یوز کوم. داسې خو نور ډېر ایډوانس ایډیټر شته، خو زه وایم چې یاره فلحال چې کوم دی موږ په خپله باندې پروګرام ډیولپ کوو. ګنې ګوګل کولاب کې موږ کولی شو، جوپیټر کې موږ کولی شو او دا کې موږ کولی شو. ښه سمپل که زه وایم چې یاره پرنټ لومبی کنټرول سټرکچر، فرض کې زه وایم چې name is equal to یا let's say x is equal to 10 or y is equal to 12. ٹھیک شو. او دو ویلیوز دی اساین شوی دی، یو x ته اساین شوی دی بل y ته اساین شوی دی. او زه وایم چې پرنټ سټیټمنټ کې به ولیکو پرنټ x ډبل ایکول y. نو که زه وایم چې دا رن کم ماته به څه انسر راکوي، دیو ماته فالز انسر راکوي. ځکه چې د x ویلیو چې کومه ده هغه چې مونږ کله کمپیر کو y سره نو دا خو ایکول ده نه، نو ایکول نه ده. یاد ساتئ دا اساینمنٹ اپریټر دی او دا ایکول اپریټر دی. دا کمپیریزن کوي چې آیا د لیفت هینډ ساید ویلیو چې کومه ده هغه د رائټ هینډ ساید ایکول ده او که نه ده. لیټ سې مونږ سم ویلیوز چې کوم دی هغه چینج کوو په پروګرام کې. زه وایم چې یاره دلته کې هم 10 دی او دا زه رن کوم. نو دوه انټیجرز ویلیوز دي،
هغه ما ایکوال کړل نو هغه موږ ته ټرو انسر به راکړي او که دا ایکوال نه وي نو موږ ته به فالز انسر راکړي. اوس بله خبره هم ده، فرض کړئ دا ما سره دا 10 چې کوم دی دا فلوټ دی او دا دی 10.00 ٹھیک شو. اوس 10.00 ٹھیک شو which is a float value، دا float value ده یا decimal point پکې راغلی دی او بل 10 دی. نو آیا دا چې کوم دی دا دواړه ایکول دی او که نه دي؟ تاسو څه وایي دا به ایکول وي که نه وي؟ نو زه چې کله پروګرام رن کم نو دا ایکول دی، دوه ویلیوز ایکول دی. اوس زه یو امپورټنٹ کانسیپټ در کوم خو دا په پایتن چې کوم دی هغه نه سپورټ کوي، جاوا سکرپټ هغه سپورټ کوي. فرض کیا په جاوا سکرپټ کې هم تا داسې ولیکل چې x is equal to y، نو که دا x ته داسې ډیسیمل فلوټینګ پوینټ ویلیو اساین شوي وي او y ته چې کوم دی نو انټیجر ویلیو اساین شوي وي، که ډبل ایکول دی ولیکل نو ټرابل به ټرو در کوي. خو په جاوا سکرپټ کې یو بل دغه هم شته چې کله زه درې ایکول لیکم نو چې کله ما درې ایکولز ولیکل نو بیا به جاوا سکرپټ څه کوي؟ جاوا سکرپټ به د صرف او صرف ویلیوز به نه ګوري، بیا جاوا سکرپټ به ډیټا ټایپ هم ګوري چې دې کې کومه ډیټا سٹور ده، د ایکس کې کوم ټایپ ډیټا سٹور ده او د وای کې کوم ټایپ ډیټا سٹور ده. دا درې ایکول اپریټرز چې کوم دي په پایتن کې چې کوم دي نو دا نشته، پایتن کې چې کوم دي دا نه سپورټ کوي، صرف او صرف جاوا سکرپټ دی وخت کې سپورټ کوي. دا نور پروګرامز خو نشم، نور لانګویجز خو نشم، خو جاوا سکرپټ کې چې کوم دي ټریپل ایکولز چې کوم دي نو هغه سپورټډ دی، هغه ویلیو او ډیټا ټایپ دواړه ګوري. دلته کې چې کوم دي نو ویلیو او ډیټا ټایپ دواړه نه ګوري، صرف او صرف ویلیو ګوري. ها راځي چې خپل کدا تا 10.00 دیتا ساين کړه او که 10.00 دی دیتا ساين کړه خو صرف 00 که 10.5 شنو دا شو دا به انسر سره راځي فالس به راځي. صرف او صرف زه ته هم چې کله سیم ویلیو وي خو هغه فلوټینګ پوینټ وي او بیا انټیجر سره موږ کمپیر کوو، که هغه سیم ویلیو وي نو هغه بیا ټرو راځي او که 10.5 شنو بیا به ټرو نه راځي whatever سیم ویلیو وي که نه. بیا نیکسٹ چې کوم دی نو څه دی، لیټس سے زه اوس دی وخت پروګرام کې څه ویلیو لیټس سے زه چینج کم 6 کم ٹھیک شو او بیا زه ګورم نو ماته به آنسر فالز راکوي. نیکسٹ چې کوم دی زه یم چې پرنٹ x not equal to y. اوس دا دیتا دا چې کوم سیمبل دی دا سکرین لږ څه غټ کم، دا چې کوم سیمبل دی دې ته ناٹ ویلی شي، دا ناٹ ایکول دی. ښه چې سی پلس پلس دی نو هغې ته بیا مونږ ناٹ دا ناٹ ویلیو چې کوم دی ناٹ ایکول چې کوم دی نو مونږ چې کله لاجیکل اپریټرز مونږ وایو نو لاجیکل اپریټرز کې دی دا هم ناٹ وایي، دا هم دا سیم ویلیو وایي، مونږ دا سیم ایکسکلیمیشن مارکس به لیکو. خو سی پلس پلس شو یا جاوا شو نو په دې ایکسکلیمیشن مارک کې هم ډایرکټ به مونږ ناٹ ایکول دی هم ناٹ ایکول وایو. او که فرض کړئ زه لاجیکل اپریټر په پایتن کې یادوم نو هغه مونږ سره ان او ټي باندې دی دغه دی، خو چې کله کمپیریزن اپریټر کې زه یوز کوم نو هغې ته به دا ایکسکلیمیشن مارک چې کوم دی ایکسکلیمیشن مارکس او ورپسې فالوډ بای ورپسې چې کوم دی ایکول شي نو دې ته به ناٹ ایکول وایو. نو زه یم چې ایکس ایکول دی د وای نو که زه رن کما نو دا ماته څه وایي چې ایکس ناٹ ایکول وای. نو ایکس چې کله یا بالکل ایکس چې کوم دی نو ناٹ ایکول دی د وای نو آنسر یې ماته څه راکړو ټرو راکړو، ځکه چې د ایکس ویلیو چې کومه ده هغه د وای ایکول نه ده. نو موږ وایو چې یاره ایکس ناٹ ایکول وای دیٹ مینس چې زما آنسر چې کوم دی هغه ټرو دی. بل پرنٹ زه وایم چې ایکس از لیس دین وای، رن کم چې یاره د ایکس چې کوم دی نو هغه د وای نه لیس دی نو ایکس خو د وای نه لیس نه دی، دا به فالس راشي ٹھیک شو. بل زه یم چې پرنٹ ایکس ګریټر دین وای، نو که دا د پرنٹ کم دا کم رن کم پروګرام نو دا ماله ټرو راکړي، ځکه چې د ایکس ویلیو دی وخت کې چې کومه ده هغه د وای نه زیاته ده. بل چې کوم دغه دی نور سیم دی تقریبا ایکس از لیس دین اور ایکول ټو وای، نو ایکس چې کوم دی نو لیس دین دی، که هغه ایکولی نو بیا به موږ ته هغه وایو نو دې وخت کې چې کله دا رن کم دا به هم ماله فالز راکړي. کله چې بیا لاست اپریټر چې زه راکوم پرنٹ ایکس ګریټر دین
or equal to y. No, x greater than or equal to y. Yes, x, the value of x چې کوم دی نو هغه greater دی د y نه. او دا موږ په mathematics کې هم تقریبا inequalities کې موږ دا samples وایو. نو دا چې کوم دی نو دا یاد ساتئ چې څومره comparison operators دي او comparison operators چې کوم دي څومره نو هغه یو موږ سره چې کله answers به راځي نو هغه موږ سره په boolean format کې راځي. او boolean formats کم دي, boolean values کم دي, یو true دی او یو false دی. boolean مطلب دوا, true or false. ٹھیک شو. امید لرم چې دا ویډیو به دې ځای کې سټاپ کوم او نیکسټ ویډیو چې کوم دی زموږ به هغه په لاجیکل اپریټرز باندې وي. او دې سره تاسو میسج هم لیکلی شئ. خو سمپل دی, میسج ټایپ کې دی یو ډومبې کې به صرف د ټایپ کومه نو ایم چې د value of x is equal to y. او دلته کې کاما کوټیشن مارک بند کوم او کاما واچوم نو دلته کې ما سره د میسج هم به راشي the value of x is equal to y. نو هغه false دی. نو لکه یا test the value of x equal to y. let's say check the value. better دا دی check the value of x equal to y. نو هغه به وایي چې false. That's it for today. The comparison operator په باره کې. next video په مونږه د logical operators باره کې ګورو.